عزتمندو په ترمذی شریف کې روایت ته حضرت انس رضی اللہ عنہ نے دا روایت تے چې رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایل چې لما خلق الله الارض چې کله الله تعالی د ازمکه پیدا کړه جعلت تمید فخلق الجبال د ازمکه خوځیدا الله تعالی غرونه پیدا کړل فقال بها عليها فاستقرت فعجبت الملائکه الله تعالی دا غرونه د میخونو په شان پر ازمکه باندې کې خودل لکه الله قرآن کې ویلي چې والجبال اوتادا آیا موږ دا غرونه میخونه نه دي ګرځولي یعنی دا موږ په دې ځمکه باندې د میخونو په شان ټکولي دي چې دا خوځي نه فرشتو تعجب وکړو چې دا غرونه خو ډېر زیات سخت مخلوق دي فقالوا یا رب فرشتو وی چې ای زمونږ ربه هل من خلقك شيء اشد من الجبال آیا ستا په مخلوقاتو کې د دې غرونو نه سخت مخلوق شته دی قال نعم الحديد الله فرمایل او فرشتو د غرونو نه سخت مخلوق چې دی نو هغه اوسپنه ده اوسپنه داسې سخت مخلوق ته زما چې دا دله دا غرونه م ریزه ریزه کوي فقالوا یا رب فرشتو بیا وی چې ای زمونږ ربه هل من خلقك شيء اشد من الحديد آیا ستا په مخلوقاتو کې د دې اوسپنې نم سخت مخلوق شته دی قال نعم النار الله فرمایل او هغه اور دی اور داسې مخلوق ته زما چې هغه دا اوسپنه ولیکي فقالوا یا رب فرشتو بیا ارزو کو چې ای زمونږ ربه هل من خلقك شيء اشد من النار آیا ستا په مخلوقاتو کې د دې اور نوم سخت مخلوق شته دی قال نعم الماء الله وی او هغه وبدي وبه داسې سخت مخلوق ته زما چې په اور باندې واړون اور د لمړی فقالوا یا رب فرشتو بیا ارزو کو چې ای زمونږ ربه پروردګاره هل من خلقك شيء اشد من الماء آیا ستا په مخلوقاتو کې یا الله د دې اوبو نوم سخت مخلوق شته دی قال نعم الريح الله وی او هغه هوا ده چې هوا راشي نو اور د لمړی فقالوا یا رب فرشتو بیا وی چې ای زمونږ ربه هل من خلقك شيء اشد من الريح آیا ستا په مخلوقاتو کې د دې هوا نوم سخت مخلوق شته دی قال نعم ابن آدم تصدق صدقه بيمينه يخفيها من شماله او هغه د انسان صدقه ده چې په داسې طریقې سره ورګي چې په خلاص باندې ورګي چې ګس لاستنم خبر نشي عزتمندو دا کنایه د پټ ورکولو نه چې خالص د الله د رضا لپاره صدقه وي د مخلوق د خودنې لپاره نه وي بخاری او مسلم کې روایت ته و قسمه خلق په د الله تعالی د عرش د سوري لاندې وي د قیامت په ورځ باندې چې په هغه ورځ باندې به بل سوري نه وي پای کې یو کس نبی علیہ السلام هغه کس یاد کړی دی ورجل تصدق بصدقه فلم تعلم شماله بما صنعت يمينه هغه کس ته چې داسې صدقه ورکي چې په خلاص باندې ورکي چې ګس لاس نه ګوري خبر نشي عزتمندو الله تعالی دې مونږ کې اخلاص پیدا کی چې زمونږ څه عمل چې د الله تعالی د رضا لپاره او مونږ پکې مخې ته آخرت ساتو که مخلوق ته ډیر تعریفونه وکړي دا وخت سره پاتې کیدونکي دي او د خلی او هوا د چې تیره بشي اصل دا دی چې الله تعالی زمونږ تعریف وکړي او مونږ ته الله تعالی قبولیت راکړي او زمونږ د صدقات او خیراتونه او دا جمله طاعات او اعمال الله تعالی قبول کړي نو دغه زمونږ لویه کامیابي ده بس